نو شکیب ارسلان په مصر کې یو ډېر لوی شخصیت تیر شوی لوی عالم نو هغه لیکلی دي ما په خوب کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولید خو زما یو سودا و پړه کې ما وی دا مسلمان خدا الله خپل بنده دی دا ولې والته کول خوري ځکه زه به در مثال درکوم نن هر ځای کې د کافرو د لاسه مسلمان په تکلیف کې پروت دی داسې ده که نه کم ګوټ ته چې ګورې نو کافر د لاسه مسلمان په تکلیف کې پروت دی نو مسلمانانو سره په شام کې وګوره په عراق کې وګوره په یمن کې وګوره په کشمیر کې وګوره څومره ظلمونه کېږي مسلمانانو سره څومره زیاتې کېږي دې خوا کې ګاونډ کې افغانستان ته وګوره ما وی دا ولې الله د دې کافرو مدد کوي دا خو پردي دي دا خو مشرکان دي دا د خدای دشمنان دي او مسلمان د خدای سجدې لګي د خدای دوستان دي په خدای ایمان دي نو دا دی ولې والته کول خوري د کافر د لاسه دا مې زړه کې یو سودا او زمارونو ستاسو زړه کې به هم دا سودا ده که نه ده هلکه که نشته تمام وی چې مونږ خو مونځ کوو دا 5 وخته مونځ کوو سجدې ورته لګو حج کوو عمره کوو زکات ورکوو ذکر و اسکار کوو دا بچو باندې درسونه کوو مدرسې او بیا مونږ والته کول خورو دا ول او کافر نه خوري وی دا مې زړه کې سودا وه نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه مې دا تپوس وکړ په خوب ما وی دا مسله مې زړه کې پرته ده چې مسلمان د الله خپل دی او کافر پردی دی دا خپل ولې وایي په دا پردي ما مې سودا ده وی شکیب دا زمام سودا وا نو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی درې قسمه خوبونه دي یو ته مبشرات ویل کېږي پیغمبر کتاب الرؤیا وګوره د بخاری او د ترمذی مبشرات دي صحابونه به باقاعده پیغمبر مبارک تپوس کو من رأى منکم رؤیا بیګا چا خوب لیدل یو به ما لیدلې تعبیر به ولا وس او بعض خوب رسول الله مبارک فرمای من الرحمن دا هغه د الله د طرف نظر کړه چې کوم قران او سنت سره لګي خبر خلاص نور د ځونی دلیل قطعی او یقیني ني وی تاج کم تپوسو کدا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو وی حضور پاک راته فرمایل چې ابوبکر ستا دا خبر ټیک تا چې دا خدای پاک ولدا مسلمان دبای د کافر د لاسا دا ځکه چې د دې په سوره اخلاص باندې عمل نشتا قل هو سوره خو بچراوی شوما ما وی چې زموږ عمل خوشتا د سوره اخلاص لومبه آیت ته الله احد قل هو الله احد چې الله یقتاد شریک نه لري دا زموږ عقیده الله سره په ذات کې هم څوک شریک نشتا یو دی الله سره په خپل خاص صفاتونو کې هم څوک شریک نشتا یک تنها او الله چې کوم کارونه کوي قسم په خدای کدا سه نور اوس لوګ مم څوک راوخیږي دې کې هم شریک نه لري سب خبره ټیک ده بشک الله الله الصمد الله پاک تټول مخلوق محتاج دی په الله چاته محتاج نه جون موږ لچارا کړی دا سنا شوق سره جواب غواړم اخلی بسو یو یو قدم کی چاته محتاج یو بیماری لر قیدو کی چاته محتاج یو ډوډۍ کی چاته محتاج یو اوبو کی چاته محتاج یو سترګې راپولو کی چاته محتاج یو غاخونو چتولو کی چاته محتاج یو جبل قولو کی چاته محتاج یو بچو ور قولو کی چاته محتاج یو اور اخلاص یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو چې الله رته ضرر رسي سو کې نشي لرکول و یریدک بخیر فلا راد لفضله الله د خیر رسي سو کو رکاوټ نشي جوړي عقیده ده هغه خبره چې اسبابونه بالا تر دي هغه کې بندنه غختلم منا
او چې کوم د اسباب ولاندې دي اسباب به استعماله خدا بنوي چې ډاکټر او دارو جوړ کړم عقیده بسی چې په دارو کې ډاکټر پلاس کې شفا چا چولې ده الله الصمد الله چاته محتاج نه دی موږ ټول چاته محتاج یو لم یلد ولم یولد نه بچیشته نه پلارسته زوی لور لا نشتا نوسان وسی نشتا برا نسب پلار نکا نیا بالکل نشتا متخذ صاحبتا ولا ولدا نی بی بیشتا نہ بچیش ضرورت نہیں محتاج ہے خدای ته موږ محتاج یو چې ضرورت ته ډوډۍ ضرورت ته کور دلال شي نو خدای ته موږ محتاج یو کنه الکه محتاج یو کنه دا ډبه وای بیا ولې ډبه چې ورته محتاج ډبه وای ظلم نه کوم خذو سره رشتہ وای نو خذو سره ظلم زیاته باندې کوي ها وعده و ان شاء الله ټولو ان شاء الله یو ان شاء الله تعدل به خدمت به کې پکور ستا بچی قلار او چې عالم ای علم کې پخذو تفسیر ورته وخای قران ورته وخای دین ورته زدکه کوم معشوم کې د دیندار او عالم خدای په غیږ کې لوي شو هغه نه به خدای شیخ الحدیث او شیخ القران جوړي ان شاء الله نو هغه سوي ما خو په سوره اخلاص عمل شتا الله یو دې معنا یکتا الله صمد دې معنا الله الصمد بچی نشتا خدا نشتا معنا ولم يكن له كفوا احد دا خدای مثل همسر اسوک نشتا دا خدای معنا بیا میں سوچ کو واقعی یو خبر اشتا دا دې صورت یو مجموعی یو بل مقصد دې معنا نه دا مقصد هغه مقصد باندې د مسلمانانو من حيث الاجتماع ومن حيث الجمعیت عمل نشتا اسنګ دې ایو عالم وی تخلقوا باخلاق الله دا ګوره حدیث نه دی ښا ځان کې الله خو یو صفت پیدا ده روزه الله خوراک نه کوي محتاج نه دی او بنس کی محتاج نه دی خواہشات نه لري محتاج نه دی نو یو ورځ بزم او بنس کم ډوډۍ بنخرم خوراک بنکم خواہشات او نزان ساتم چې د الله دې صفت سره یو پټه موافقت راشي الله صفات ما کې نشي راځي خدای الله خوې دې سنا ساملو اوس دل ترازه کړ دل تسدي الله وی رسول الله مبارک فرمای ان الله جمیل يحب الجمال خدای خشته دې خپل ډولې دې دا ولې وخت نو ځان ډولې ساته ګره صفات ځان کراو الله عالم او علیم دې علم وکا اگر سے نشی کولے و علم استقا اللہ غنی دے چاہتا حاجت نہ لری دا سے جون تیر کا چتم چاہتے دلاستی نے ولی محتاج نے دا صفات پیدا کرنا اللہ قادر دے تمزان کی او طاقت پیدا کا اللہ پشا نشو کے دے مونگا اللہ صفات مونگی کم دے ہو گیا شرک پراشی اللہ قادر تم زاننا شلگی دلمو جوڑوا زان ٹیٹ کا جماعت تپا وقت تحجدم کو اخفل منزو دستم نو دلتا سوائی دلتا دا اللہ یو صفت دے اللہ احد وحدانیت یوالی او ٹکتا مسلمان زکا والخوری چی دکی وحدت او یوالی نشتا سوک دا امریکی غیق کے پروت تے سوک دا روس پا غیق کے پروت تے سوک دا یہودی پا غیق کے پروت تے سوک دا انگریز پا غیق کے پروت تے سوک دا ہندو پا غیق کے پروت تے مسلمان تتر بتر دے دا اللہ صفت وحدت تے دکی وحدت نشتا دکی یوالی نشتا دکا والتا کول اللہ کتا سے دکا یو قوم چی یو موٹی وی قسم پا خدا کا سوک پیراشی او چې دا قوم تتر بیتری ارسو پی راضی حملہ پہ کئی نن یو نٹا سو باسی سبا بل نٹا سو باسی بل نٹا سو باسی اری او تختی مڑا پرونے غو نن بمونگا موئی ہو کٹول و ترا یو زیش نو گیدڑانو بیا زماریم زغلو لے گیدڑانو سو زماریم زغلو لے خود امون مثال دا چا دے دا گیدڑ نم بدر پارامی چرگوٹی ناس خبر اخلاص ہے کہ اتفاق نہیں تو انہیں اتفاق کو لش ایسا نشتا رے ان کے وحدت نشتا کہ نن عرب و عجم او نن دول مسلمان کل جسد الواحد رسول اللہ مبارک فرمائی دا یو وجود پشان ادرے دل
ان اشتکا رأسه اشتکا كله ان اشتکا عینه سترګه خوږیږي ټول دردیږي سر خوږیږي ټول خوږیږي پی خوږیږي ټول خوږیږي که په یمن کې حمله وشو ټول ورسره ولاړ که په شام کې حمله وشو ټول ورسره ولاړ که په کشمیر کې حمله وشو ټول مسلمان ورسره ولاړ رښتیا وایا امریکا بری د خپم د ځای نه ونښود او چې چا په سر راله د هغه په سر راله د چا په سر چې راله د هغه په سر راله خامار راکوز شو یو لوی حوض ته چندخان وپکې چندخ یو خامنډه والا اگر چندخ ته وې خامار وسکه وې حضرت سوې خو ما ته سمو آیا وې جلسه جلوس را پسې ونکې هغه ته وې زما څه کار دی وې خانو بس مال یو چندخ دروازه را کوا تا ته غږ نه روز بعد غټ چندخ باټا یو به نیو خپل کې به ورکاو بل به بل نیو خپل کې وې تخته غوري سمشه غوري خامار راغله چندخان خلاص خامار باټا ته وی چې نه خوګم ډوړې خوراک وی هټول خلاص شو وی څنګه دا چې په ټول خلاص شو کنه وی ځان تیار ساته ته بس خو وی دومره چې به در باندې خوړل وی زسو کم چې ته مې خړې خارچا یې خړې واده چې کلب شو بس هغه هم تیر دغه مثال د دشمن د امریکای او د بل دا راکاو دا اخره کې کلب پریدي بنا حکم مسلمان کے وحدت پیدا شو لندن یورپ امریکہ اسرائیل ہندو مڑا مودی بسی لڑکاوا نن مودی راجی دا پاکستان خلاف ستر کے نیغے کئی مودی نا سنتا تا گورو کرتے گورو خدای تا نانشی خوکلا مسلمان کے دا صفت نشتا وحدت و اتفاق کور کې چې دنه اتفاقی بار نه په غلط نه نو دا وحدت الله احد وحدت په مسلمانان کې پکار دی نمبر 1 نمبر 2 څه دی دویم صفت یې څه دی الله الصمد دا صمدیت والا صفت پیدا کول پکار دی حتی الوسع چې دا سه مسلمان شي چې ټول مخلوق دته محتاج دی چاته محتاج نه نن مسلمان چاته محتاج دی کافرون جز دې خپل نشي جوړ جز امریکای نه نو چې کوم جسته هغه نه والی او هغه ته تاسو سره په حمله کوم او تاسو سره په جنگ کوم نو خشي در باندې کوي دشمن نه سوک سودا دی دشمن نه مونږ سي زونه چروانه شي مړه دا وي د مول چروانه د مولانا وای خدای ما څه چل کړي چروانه د مولانا خلق سپو میتا و خطل دوی زاله زوتای سپو میتا نه تور پسې د نور تاو خې مرخ خلق سپو میتا و خطل تروان چې سپو میتا کما د پنسې نه ونی ولې زب جوړمدار تا ته ګورو سپو مې خطو ته ته دې چاته نشه خطه نو سپو میتا وسو ته بکسوم د چین نه ولا بکسوم نشه جوړولې دا ګندنو سترم نشه جوړولې هم د چین نه راغوانې او دا د بجلی تارونو د چین نه راغوانې او سیوان او ټماټر هم د چین نه راغوانې د سپومې ته خطې شي سپومې ته چې کیږي هغه نور قومونه خلک سپومې ته خطل مولیان مونږ ځاړو یادای بالکل یاد ساته مونږ ځاړه یادو حکم ځاړه اخلاق عقیده عمل د رسول الله مبارک در باندې زوته درته یاد او په ټیکنالوژي کې د تدانه چې غشرا والا لیندرا والا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه دشمن میزایل جوړ کو 2000 رینج ته 4000 رینج جوړ کو هغه ټمبم جوړ کو دومره طاقت تداغه مضبوط طاقت والا جوړ کا نن کا پاکستان ایټمی قوت نه وي په یو 2 منټو کې بدی انډیا نن تیر کړي وي او تاسو یو قوت شتا قوت او طاقت نو ستا تستر کې نشیرانه وو طاقت شتا یو 2 جزونه نه یو 2 جزونه چې داسې ټیزونه ته وستل چې تر اوسه پورې ماشومان د شپې چې چغه کې وي هغه د پاکستان جوړ بیا هم لرا باندې وکړه دا ټیزم قوم ځان کې دا صفت پیدا کا سمدیت چې ته په خلکو جزونه خرڅ کې ته په خلکو ټانک خرڅ کې ته په خلکو میزایل خرڅ کې دا صفت مسلمان زمون الحمدلله مړه پاکستان خو خپل ملک دی الحمدلله ټول الحمدلله یو الحمدلله نور دا وګدو خلکو والا وګدو خلکو امنجله چې پسري منجل مې سره څه
پیسه ډېر دولت ډېر چې د لورې وادي د سرو زرو ټټۍ وله کوي یو شیخ د لور وادو د یو شیخ نو باتروم یې وله د سرو زرو جوړ کړی ټټۍ معدې کې وله غول څنګه ورځي سرو زرو په ټټۍ کې به د سماعتې څنګه کوي د سرو زرو جهازونو کې ګرځي لیکن ټیکنالوجي نشته ټیکنالوجي صمدیت نشتا بل صفت څه دی لم یلد ولم یولد دا خدای د دین د پاره باندې پلار پیژنې نه به بچي پیژنې الله خوشتنه زما خوشتا دین د پاره اے مثال در کوم د بدر غزا د حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه د ابوبکر صدیق وی دغه وخت کافر صف کې ولاړ مبارزه بکې دې مبارزه څنګه مبارزه عام جنگ نمخ کې وا د یو طرف نام یو راوته د بل طرف نام هم راوته او आवाज به که حل من مبارزه شته څوک مې مقابله والا چروزی یو په یو به جنگ کې د بیا به عام جنگ برسته شروع کېده عبدالرحمن راوته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی مولا کافر دی توره وشلنګولا حل من مبارزن شته چې څوک زما مقابله لروزی هغه پلار د زوی आवाज پیژني ابوبکر صدیق واورید وی دا د عبدالرحمن आवाज نه د زوی مې وی دې کنه وی درلم رسول الله مبارک لک ته مټونیو نه ابوبکر ته بنو دی بل څوک بوزي دا خدای د پاره بیا پلار نه پیژني زوی نه پیژني وی بابا عبدالرحمن وته وی بابا بدر کې مې د تورې لاندې رااله خو چې مې وکتل نو پلار مې نو ما در باندې گزارو نه وی بچی ډېره غلطي دې کړې وی که زما د تورې لاندې راغلی قسم په خدای که مې پېژندلی وي که زوی مې وي که مې پرېښی وي ټس به مې دله د خدای دپاره درکړ عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقانو سردار د حضور پاک په شان کې ګستاخي کړې لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل پیغمبر مبارک ته د ذلت نسبت کړو د ذلیل او زوی سوچا مسلمانو داغه نوم عبدالله لړ او پلار په اسور راکوزې او د پلار او د زوی ډېر محبت او مینا او د ګریوان نه کلکونه وای عبدالله ته زما زوی نه ویم هغه د مینې والا یو مینې والا ګریوان نه مې ولی نشه وی تال پیغمبر مبارک په شان کې ګستاخی کړی دا پریدم دی چتا ما پلاری پا ما گرانی دیر محبت خود ما دا پیغمبر حد تک دکڑی دی قسم پا خدای پا دا تورا سٹ پا دیوام پریدم دی چتا تا پیغمبر تا زلیل بی اس بداوے چی انا ازل و هو عزو چی زد زلیل مو پیغمبر عزت مند نو وی پی زد زلیل حضور پاک وی بیاو آیا بیا پی وی بیاو آیا بیا پی وی زخ پا مخلق دا خدای دا دین دا پارا پلار زوی دا بیا نه منو بیا به یو الله منو زوی رکاوټ راغی بم نه منو پلار رکاوټ راغی بم نه منو رور رکاوټ راغی ابم نه منو دوست رکاوټ راغی ابم نه منو څوک به منو څوک سره ولم یکن له کفوا احد او داسې طاقت به جوړو چې د هغې مثل بني ټول مسلمان به یو قوت چې مثل ني رښتیا راته وایم چې په دې سورې اخلاص د ټولو مسلمانانو عمل راغی چې یو موټی شي او ټیکنالوژي کې وته خلق محتاج دوی جاته محتاج نه او د الله د پاره پلارو زویم نه پیژني او هم سر طاقت هم د مسلمان نه رښتیا وایا بیا به دیوال کوي کافر د لا سبوال خوري وایا دیوال دا عمل نه ته پسوره او د مارونو زبر دی بل خبر دلته چې ستا بچي او پردي بچي په جنگ شي نو او خيار سړی پردي بچي وای که خپل وای نه پردي نه وای یار دا څه کې خپل وای جنگ جوړه بیا وای د ماشومانو په سر پلارې راغی ماشومي و خپل سپیړه ور کوي ته ول روانه کې اپردي پويشي هغه پلار هغه بیا وای نو په سلمان خپل کې د روانه کې د سپیړه ور کوي بل نه ور کوي زمارو دا ولی زمونږ عمل په سورې اخلاص نشته دا ولی مونږ د الله نه لري دا مونږ د خدای په مقابله کې د خدای دشمن شیطان سره دوستانه جوړ